او سړیو نو د بادشاه لور په لاره باندې روانه وه ډېره زیاته خشته او خوبصورته وه هغې هغه ډول سینګار هم کړی د هلک چې ورته وکتل نو د دې هلک د بادشاه لور خوښه شوه هغه د زړه ته پرېوته د دې وجې نه شریعت موږ ته څه وایي شریعت موږ ته وایي وایي ښځې د پردو ښځو صفت دا د خپلو خاوندانو په مخ کې نه کوي ولې ځکه که دې ښځې د پردۍ ښځې صفت دا د خپل خاوند په مخ کې وکړه نو د دې خاوند زړه بیا د محبت بیا د هغې ښځې سره پیدا شي هغه ښځه خو ده په لیدلې هم نه ده دی به تصورات د هغې اجنبي یې کوي د هغې د ګلدین ښځې صفت یې ورسره کړی دی دې سړي زړه به د ګلدین د ښځې سره معلق شي هر وخت به د هغې سوچونه کوي نو په دې وجه شریعت حکم دا دی چې ښځه د پردۍ ښځې صفت د خپل خاوند په مخ کې نه کوي ولې ځکه که د هغې صفت وکړي د دې سړي زړه د هغه سره معلق کیږي نو چې کم انسان رونو الله یادوي نو چې کم شی ته یادوي نو هغې ذات سره به ستا محبت پیدا کیږي او تعلق به دې پیدا کیږي نو چې کم انسان الله یادوي نو الله سره به د غیر اختیاري دومره محبت پیدا چې د هغې اوس اندازه نشته نو دا سړی په لار روان و د بادشاه لولي را ډېره زیاته خشته وه د بادشاه هغه لور یې خوښه شوه ته راته به تاوېده را تاوېده به د بادشاه دې لور سره به زما دا ملاقات څنګه وشي هغې ورته یو ځل سوال جواب وکړه وایي زما هم خوښې خو لیکن ما سره ستا دا ملاقات داسې احسان غوندې نه دی چې ته تاوېږې را تاوېږې او ما سره به دې ملاقات شي په دې ما سره ملاقات نه کېږي ده ورپسې سوال جواب وکړه چې مړ شم در پسې خوب مې د شپې او دروازې نشته هر وخت مې په ذهن کې تاوېږي را تاوېږي څنګه به در سره میلاو شمه وایي داسې چل وکړه زما د پلار عقیدت او محبت د الله والا سره دی چې کوم ذاکرین دی او الله یادوي نو زما د پلار محبت هغې کسانو سره دی نو ته د ځان نه چېته جعلي پیر د ځان نه جوړ که چته جونګړه کې کېنه الله یادوه پلار به مې درله درشي په سبانه به ما هم در پرېږدي وایي کار وشو که خیري لاړ د ځان لی د ښار نه باره په صحرا کې یو جونګړه جوړه کړه غټې تسبې پیدا کړې هغې کې کېناست الله 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 وایي ذکر یې شروع کړ د کور نو پسې خوراک راځي د جونګړې نه بار ته نوځي الله یادوي چې خلکو وکړه چې دا خو دا میاشت نیمه تېره شوه او دا سړی په جونګړه کې ناست الله یادوي خلک پې صیب رامات شو یو ورته وایي ما ته دعا وکړه بل ورته وایي ما ته دعا وکړه خلک پې رامات شو خلک وله راځي خلکو به تحفې ډالۍ هم ځان سره راوړې زه ما له د کور نه خوراک راځي زما دا تحفې او ډالۍ ستاسو نه دي په کار خلکو ته پته ولګېده چې دا خو د دنیا والا پیر نه دی دا خو نیک سړی دی دا خو الله یادولو والا انسان دی دنیا والا خو نه دی ګنکپ خو نه دی بس شهرت یې په مزه مزه باندې زیاتېده خبره ورسېده بادشاه ته چېره چې دې ځای کې یو پیر دی او د هغه کالو سر په دې جونګړه کې ناست چې د کور نه وله خوراک راځي او الله یادوي د چا تحفه او ډالۍ هم نه الي بادشاه وې دې کسانو پسې خو زه ګرځم او واقعي نو داسې نیکانو پسې ګرځېدل پکار دي الله څه وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای د ایمان خاوندانو الله و ایمان او یریږه د الله نه ویریږئ وکونو مع الصادقین او چې کوم رښتوني خلک دی نو هغې رښتونو خلکو سره کښېنئ چې کوم ذاکرین خلک دی هغې نیکانو سره کښېنئ انسان ته چې مقام حاصلیږي دا په صحبت د دواړو جهانو سردار د مبارک صحابه چې دا دومره لوی مقام حاصل شوی دی دا د رسول الله مبارک په صحبت باندې چې کم صحابي د دواړو جهانو سردار مبارک باندې ایمان راوړه او رسول الله مبارک سره په حالت د ایمان کې ملاقات شو او زر وفات شو زر د دې ټولې دنیا اولیاء الله کرا یو ځای کې دغه صحابي ته په مرتبه کې رونو نه رسي ولې ځکه د دواړو جهانو د سردار مبارک صحبت ورته په حالت د ایمان کې حاصل شوی دی نو دا دومره لوی مقام چې صحابو ترونو ملو شو دا ورته په صحبت باندې ملاویږي نیکانو اولیاء الله سره چې کښېنې الله به درله لوی مقام درکړي الله وایي وکونو مع الصادقین نو بادشاه وی یاره دا خو ډېر زیات نیک سړی دی او دله خو زمزمه بادشاه ورله راغی ناست دی هغه خپله جونګړه کې مونځ کوي ذکر اسکار کوي چې کله سلام یې وګرځو فارغه شو بادشاه صاحب وله ورغی جي راغلی ما ته دعا وکړه
بادشاه ته دعا وکړه بادشاه ول ځان سره غټه ډالۍ وړې ده بلا پیسې وی دا دې څه له راوړي دي دا مې تا له راوړي دي که نه ورته یې ځه یو څه موږ په فقیران په مال او دولت باندې څه کوو وړه بادشاه وی یاره واقعي دا خو الله والا سړی دی څه ورځې تېرې شوې بیا جونګړې ته لاړ پته ورته نه لګي چې جونګړی خو زما لور له جوړه کړې ده د هغې ته ناست دی زما د لور غل دی بادشاه ورته څه ورځې پس صاحبه بیا لاړ پیر صاحب دعا له راغلی ما دعا یې ورته وکړه یاره د الله دپاره دا ډالۍ قبوله کړه ځه که بیا دې ډالۍ راوړه زما جونګړې له من راځي زه دلته ډالو ته ناست یم څه هلکه ورته ووایه چې ستا لور ته ناست یم که نه ډالو ته ناست یم څه بادشاه ته وایي ځه بیا به ډالۍ نه راوړې بادشاه به ورله ته راته دا لور ورته وایي یاره بابا دا کم خوا داسې څو ورځې وشوې داسې ځای راځې یا بچې وایي ته څه خبرې دې ځای کې جونګړه کې یو هلک دی نوجوان دی ډېر زیات خشته ډېر زیات نیک سړی دی او خلک چې راشي دعاګانې کوي مونځونه دی ذکرونه دي او د چا نه تحفه او ډالۍ هم نه علي وایي بابا یوازې ورله ځای راځې یوازې دې دعاګانې لې بابا مام یو ځل پرېږده چې زه لاړ شم چې ما ته هم دعا وکړي بچې لاړ شه پاک انسان دی زما تلو ته رجت نشته چې زه به در سره ځمه یوازې وله لاړه شه زه بس که خیري کار وشي هلک خدا وایي چې زما په انتظار دی کال سره خو ما ته په جونګړه کې تیر که زما هم پسې سترګې سپینې شوې انشاءالله کار خوش و ځان یې خشته مزېدار ډولې که چې نن به زه خپل ملګري سره ملاویږم چې کله لاړه هغه په جونګړه کې ناست دی او په مانځه باندې ولاړ دی چې کله مونځ یې وکړه سلام یې وګرځو بیا په مانځه باندې ودرېد اوږد مونځ یې وکړه چې کله یې سلام وګرځو نو دا ورته وایي د بادشاه لور یم او تا له راغلی یم پلان کې یم بیا په مانځه باندې ودید مونځ یې شروع بیا مونځ وکړه چې لږ ساعت تیر شو دا ورته بیا وایي د بادشاه لور یم تا له راغلی یم که نه هغه بیا په مانځه باندې لګیا دی مونځونه کوي چې کله یې مونځ وکړه نو بیا لګیا دی خپل ذکر کوي الله ته جاړي الله 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 ته جاړي نو دا ورته وایي وایي زه د بادشاه لور یم او تا له راغلی یم که نه پروا هم نه ساتي دا ورته وایي په قلاره باندې کښېنه دا چل خو درته ما ښولی دی تا چې دا جونګړه جوړه کړې ده او تا چې د الله دا نوم شروع کړی دی نو دا خو د ثواب په نیت دی نو شروع کړی دا خو زما دپاره یې داسې کړي دي نن دله په خپله راغلی یم او ځان مې راته ډولې کړی او خشته کړی دی ته ما ته ګورم نه د به هغه هلک ورله آواز ورکه وی اگر چې ما دا ذکر شروع کو ما د ثواب په نیت د الله نوم نو شروع کړی په دې نیت مې شروع کړی و جونګړه کې په دې نیت ناست وم چې ته به ماله یو ځل راشې په دغې نیت مې شروع کړی و هغې د الله نوم زما د زړه دنیا بدله کړې ده زما په زړه کې شپه او ورځ د الله محبت دی زما پړه کې د بادشاه لور نه تاویږي دا خو ته یوې که ستا په شان یو کم زر نور هم تا سره شي او ته ماله راشي درته به ونه ګورم او تا سره به ملاقاتونه کومه د الله نوم زما د زړه دنیا بدله کړې ده نو که د الله دا نوم دیرونو شروع که خلک بار سار سوی دا به ستا د زړه دنیا بدلی دا د خشته الله نوم دی هغه ذات هغه الله د ټول دنیا خالق او مالک دی اسمانونه او ځمکې پیدا کړل د الله په نوم کې نو ډېر لوی اثر دی اوبه که مونږ څکو هغې کې اثر شته ستا تندرونو ختموي د یو زر کاله چې یو انسان کفر کړی دی کفر کافر دی او الله یې خفه کړی دی یو ځل چې کلمه د شهادت وویل او توبې وکړو مسلمان شو د زرو کالو کفر به ولې دا کلمه د شهادت ختم کړي د الله نوم کې دومره دا اثر دی